معصیت د زینا د غلط صحبت نه د هغې نه ځان ساتل پکار دي. دغه وخت کې قرآن پاک کې زما مخې ته الله جل شانه په دې کلام کې یو واقع ته اشاره کړې، مفسرین لیکي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعضی منافقین داسې دي چې هغوی د الله سره واده وکړه که چېرې الله مونږ ته مال راکو لنصدقن مونږ به صدقه ورکو ډېره ډېره ولنكونن من الصالحين او مونږ به صالحین او نیکان خلق جوړ شو. مفسرین لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی، د ده ظاهر مسلمانانو سره جماعت ته راتلل، مونځ کول 15 وخته، په جمع کې شرکت، د جمعې مونځ ته راتلل، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسلمان او منافق کې فرق عام کس نشو کولی، د الله رسول به کولو پکې د وحي په ذریعه هغوی به ټول اعمال کول لکه څنګه چې مسلمانان کوي، خو هغوی پسې شاته د هغوی غرض او مقصد و. هغه غرض یې دا و چې موږ د مسلمانانو نه بچ یو چې دوی موږ ته څه نه وایي، موږ سره نه جنګېږي. او دویم دا چې د کافرو نه کله مال غنیمت او ځمکې لاس ته راشي نو چې په هغې کې زموږ مسلمانانو سره برابر برخه وي. د دنیا د لالچ دپاره ایمان اختیار کړو. دا یاد ساتئ چې ایمان راړل د دنیا د لالچ دپاره دا ایمان راړل دي، او ایمان پرېښول د دنیا د وجه نه دا ډېر کمزوری ایمان دی، دا ډېر کمزوری ایمان دی. په صحابو باندې، په اسلافو باندې، په امت کې مؤمنانو باندې سخت حالات راغلي دي، د مال، د اولاد، د کور، د کاروبار، د جیدات، د ځان، د ښځې، د بچو، لیکن هغه ایمان نه دی بریخ. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اے پیغمبر ته د خلکو ته وایه که ستاسو پلاران او ستاسو اولاد او ستاسو ښځې او ستاسو قام قبیله او ستاسو مال او ستاسو تجارت دا د ایمان نه او د الله په لار کې د جهاد نه تاسو ته زیات محبوب وي، نو بیا د الله حکم ته انتظار وکړئ چې د الله حکم قهر او غضب د هغه او د هغه عذاب در باندې را روان دی. مؤمن هغه ایمان په هر څه باندې مقدم بولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ظاهري لباس د مسلمان او د مؤمنو هغه رالو، پیغمبر علیه السلام ته وایي، بعضې مفسرین نوم هم د هغه لیکلی دی ثعلبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی چې صاحب ما ته دعا وکړه چې ما ته خدای مال راکړي، زه په خپل قوم کې فقیر یم، مال را سره کم دی، نور مالدار دی، چې ما ته خدای مال راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایل چې فلانکي هغه لږ مال چې ته په هغې شکر وباسې د الله هغه بهتر دی د هغه ډېر مال نه چې ته پې شکر نشي ادا کولی. دا جمله تاسو هم ځان سره محفوظ کړئ، هغه لږ مال چې ته پې د الله شکر ادا کوې هغه بهتر دی د هغه ډېر مال نه چې ته پې شکر نشي ادا کولی. شکر ادا کول په ژبې سره هم وي، مخکې ذکر شوي وه دا شکر ادا کول په زړه سره هم وي، دا ما ته الله را کړی دی. او شکر ادا کول عملی طور سره وي چې هغه مال په داسې ځایونو کې لګې چې الله پې راضي کېږي، چې کوم ځای کې الله راضي کېږي په هغه ځایونو کې لګې، دا شکر ادا کول، د هغې حق ادا کړې. نو ورته یې وفرمایل چې هغه لږ مال چې ته د الله شکر ادا کوې د هغه ډېر مال نه بهتر دی چې په هغې بیا د الله شکر نشي ادا کولی، ځکه چې مال دې ډېر شي بیا به دنه پکې خطا لګا کېږي، ګټې د کوم طرف نه لګې په کوم ځای کې. دی لاړو، په بله موقع بیا رالو، وی چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې ما ته الله پاک مال راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګوره ته مخکې م راغلی وې او بیا رالې، آیا ستا دپاره زما په ذات کې نمونه نشته؟ ته ما ته نه ګورې؟
که زه غواړم چې دا غرونه د سرو زرو د سپینو زرو شي نو الله جل شانه ما ته جوړی د سرو د سپینو، لیکن زه دا نه خوښوم او زما حالت تا ته معلوم دی چې زه څنګه وخت تېروم. اما تکون فی حسنه او کما قال علیه الصلاة والسلام، آیا ستا دپاره زما په ذات کې نمونه نه ده؟ ته ما ته نه ګورې چې زما په پل باندې روان شي؟ هغه کس سر ټیټ کو، کشې ونه کو، خاموشي اختیار لاړو. په دریم ځل باندې بیا رالو، وی چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې ما ته خدای مال راکړي ډېر. دا یاد ساتئ چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه په هغې باندې عمل کول انتهایی ضروري. نن سبا که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په منځ کې موجود نه، لیکن د هغې احادیث شته. ته چا داسې عالم ته لاړې چې هغه تا ته ښه مسله بیانوي، ښه رایې درکوي، اگر که هغه ستا د طبیعت او د ذوق خلاف وي، هغه مجبورو ما که چېرې مجبور دی کو تا څخه مال راملو، په هغې کې به برکت ني، په هغې کې به شیطان تا خطا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مجبور کو، په دریم ځل باندې بیا راغلو، ځکه چې د مال څوک ذایقه یې خوند تر خولې شوی په هغې پسې روان وي، هغه باندې بیا سترګې پټي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د خولې نه دا الفاظ ووتل چې یا الله دته ورکې مال، ورکې ورته ورکې. چې څنګه دا دعا وکړه، دا سړی لاړو نو د ده په کور کې بیزې وي او دوه چیلۍ وي. راوي وایي چې څوک دا روایت بیانوي هغه وایي چې هغه بیزې داسې سیوا کېدې لکه چینجي چې په ګندګۍ کې سیوا کېږي. په لمحو کې هغه لنګېدې او بچي راړلې شروع کړلې، یو لویه ګواره رمت نه جوړه شو، کنډک ته جوړ ډېر زیات شو مال. دی به مونځ ته راتلو چې کله یې بیزې ډېرې شوې نو بیا به د ماسپښین او مازدیګر مونځ ته راتلو او ماښام ماسخوتن او سهار مونځ ته به نه راتلو، مال کې لګیا شو. بیا ډېرېدې سمې زر زر ډېرېدې، بیا په مدینه کې ځای نو د مدینې نه بهر ووتو نو بیا ټولو مونځونو ته نه راتلو، خو د جمعې مونځ ته به راتلو، ځکه چې جمعې مونځ ته او مسجد نبوي ته لرې نه خلک راتله. بیا چې کوم دی نو دې حد ته خبر راله زر زر په لږ وخت کې چې د جمعې مونځ هم ترې نه پاتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دینا د هغه باره کې پوښتنه وکړه صحابهونه چې هغه فلان کې نه ښکاري، ثعلبه نه ښکاري. چې یا رسول الله هغه خو مال ډېر شوی دی، مخکې به د ماسپښین او مازدیګر مونځ ته راتلو او دا نور درې ته به نه راتلو، هغه به یې هلته کې کول، بیا یې دام پرېښول، د جمعې مونځ ته به راتلو، د جمعې مونځ ته هم نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر اوسنډلو، وی فرمایل ثعلبه برباد شو، برباد شو. دا څه برباد کو؟ مال او بې ځایه درخواستونه او حرص او لالچ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زکات د وصولولو لپاره، زکات په بیزو کې هم شته، زکات په غواو میخو کې هم شته، او زکات په مال تجارت کې هم شته، زکات په سرو سپینو زرو کې هم شته،